د قوم له دا پیغام ورکوم که دلی څوک چکر ولرسي یا غلرسي مهرباني ده وکړي چې داسې د هوایي فایر نه دا ځان وساتي لکه مو چې دا شیونه د ماښامي دا وخت دی دغه شي نه رایي دا وخت دی چکر ورایي لایف دی او اموی طرفه ټول قوم له اکا سیول دي اکا سرکوري دي ټولو ملګریو او مشرانو او کشرانو ټولو له اختر مبارک وي ښه ده دا خو موږ داسې رو چې پهله ځان نه دلته خو موږ ډیپټې په لحاظ وکړو موږ ورځو شپې مرځو ورځې هم راغلي خو دلته یوه قدرتي هوا دا کومه قدرتي هوا چې نو دا د بدن دی پوره بالکل دی هر شي زړه د دړکن دی پوره دا اکثر لا هغه تاسو لکه په یوټیوب باندې وشو ډاکټرونه هم دا مشوره ورکوي چې یوه فرېش هوا نو ډېر ښکلی ځای دی چې چا نه وي لیدلی دا له بار کمبار غونډې وي نو دا له یو ویزټ وکړي انشاءالله تعالی چې خوښ به شي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. اول خو ډېره زیاته مننه شاهین بهي تاسې چې روغلو او خپل مصروف وخت کې وخت بخو. اول خو د موی طرفه د کوم بار کمبر دی ټولو پرېږدي وړو سترو له مشرانو له کشرانو له هغه که زموږ د فورس دي او که هغه سیویل ټول له اختر ډېر مبارک شه. او بل دا چې زه ډېر زیات خوشحاله شم څنګه چې موږ د پي او صاحب نور افسران بالا که محکمات کړي د هوایي فایرینګ نه اجتناب کولو هغه هم د وړ الحمدلله په ټولو پرېږدي کې بل خصوص بیا د موږ قوم کې هوایي فایرینګ هم ونه شو دا کې قومي مشرانو له ډېر غټ کریډټ دي زموږ پولیس ډپارټمنټ له ډېر غټ کریډټ دي په باندې هم ډېر زیات خوشحاله یم. خیر لوکې چې کومې ستونزې دي موږ سرکوري خلکو ستونزې وي خو بهرحال دا هم یو ډېر زیات خوشحالي او خوشاین خبره وه چې لکه نن حالات کې دا تاسې کتی شو چې دومره ډېر خلک دلته د غونډو له روخیږي او ډېر یو پوره نه خپل پکنیک او خپل پروګرام وکړي دغه نه هم دا پاته او دا یو پازیټیو امیج دی چې په لوکا کې امن دی هغه که پاک فوج دی هغه که کانسټیبلري او که هغه بالخصوص د خیبر پولیس دی ډېرې زیاتې قرباني دي د امن د پوره د امن وسطې پوره ریسنټلی تاسې وکتلو چې همدلته نږدې د موږ څه ملګري یو انجرډ شول زخمي شو یو پکې چې کوم دی موږ شهید هم شو دا شو د موږ ډېر زیات شهادت په دا فورس کې شته د دغې لوکې د امن سره نو دا ټول شی نه د قربانو سره تړلي